عمران: ها، غواړم یو سوال درڅخه وکړم. سمه ده. غواړم جواب یې راکړې. سمه ده. هغه کسان چې موږ ویني هغه دې هم د دغه سوالو جوابونه راکړي. داسې نه چې زما خبرې وکړي، بلکې کله چې زما خبرې اوري له ځان سره چې دا پوښتنې جواب کړي. تاسو چې ویډیو ګوري هم همداسې وکړئ. اول سوال: رب دې څوک دی؟ الله جل جلاله. دین دې چیش دی؟ اسلام. او کوم پیغمبر درته مبعوث شوی و؟ حضرت محمد صلی الله علیه وسلم. ښه، نو اوس همدا درې واړه سوالونه بیا ځلې تکرار کړه چې شونډې دې باید خلاصې نه سي، یعنې دواړې شونډې دې بندې کړه، جواب یې راکړه. ښه، نو رب دې څوک دی؟ نو همداسې چې شونډې مې بندې وي جواب درکړم؟ بلې هو، همداسې په بندو شونډو سره جواب راکړه. رب دې څوک دی؟ رب دې څوک دی؟ عمران، رب دې څوک دی؟ عمران، رب دې څوک دی؟ وروره ډېر اسانه سوال دی. رب دې څوک دی؟ تصور یې کړه نن یې پر ژبه ویل اسانه دي، مګر په هغه ورځ چې ژبې ته اړتیا وي الله تعالی به یې درته کلب کړي. انا لله و انا الیه راجعون. موږ د الله یو او د هغه لوري ته ورتلونکي یو. دا لیونتوب او کمعقلتوب دی چې د قبر د سوال او جواب په فکر کې ونه اوسو. خبرې کول اسانه دي، مګر دا مې ذهن ته راغلل چې په هغه وخت کې خبرې کول به څنګه وي چې دواړې شونډې مو بندې وي. سبحان الله. الله دې د خیر جزا درکړي. ای سړی، زه دې متوجه کړم. الله دې تاسو ته هم د خیر بدله درکړي.